اسرائیل د غزه کمزوري مسلمانان د هغوی د خپل اصل جایداد نه بهر کوي، غزه ته خالي کوي. د تمام اسلامي مملکتونو سربراهان وایي تسلیم کوي اسرائیل. هغوی د تسلیمولو په حق کې لګېدلي. د تسلیم مطلب ما پرونه مو ویل او نن هم څه مطلب دی؟ دا ذهن کې کښېږده او دا کټ کړه. د تسلیمولو مطلب څه دی؟ د تسلیمولو مطلب دا دی چې د یو کس خپل جایداد او خپله پراپرټي ده، ظالم پیرانو دا سړی ووهلو، ویې دربولو، ویې وچلو، ځمکې نه یې بهر کو، دا ځمکه یې ترې نه ونیوه. د دې ځمکې ګاونډیانو نه سبا انویسټیګیشن ټیم تپوس کوي چې دا ځمکه د چا ده؟ کاکا ته خو د دې علاقې اوسېدونکی، ته خو د دې ګاونډ اوسېدونکی، دا د دې ظالم ده او دا کوم چې مړ شو که د ده ده او د دې علاقې ټول خلک اواز اوچت کړي چې دا د ظالم ده. د تسلیمولو مطلب دا دی اسرائیل تسلیم کا مطلب یې څه دی؟ بالکل اسرائیل دا ځمکه ستا ده، دا لکونه خلک چې دي ووژل دا دې ټیک وژلي، دا غاصبه. نن اسلامي مملکتونه د یهودو د سټیټ د تسلیمولو په حق کې تمام کفر او د کفر تابعدار ریاستونه هغوی اتحاد کې دي. آقا کریم فرمایي د دې اتحاد حالت بدای چې تاسو به سر نشئ خوځولی، په شان د ماتې روټۍ په کاسه کې به پراته څوک هم چې کم طرف نه ځغلی هغ کسې به تښتئ.